بسم الله الرحمن الرحیم. کوم زنانه ده چې د هغې قرآن مجید کې نوم راغلی دی او کوم صحابي دی چې د هغې په قرآن مجید کې نوم راغلی دی، نو دا دوه کسان دي چې د هغې نوم راغلی. حالانکه څومره پیغمبران دي، اکثرو پیغمبرانو د زنانو او د بیبیانو ذکر داسې شته، خو نوم یې ذکر شوی نه دی. نو د حضرت مریم علیه السلام نوم چې کوم دی قرآن مجید کې تقریبا 30 ځایه راغلی دی. نو دې نه تاسو د دې دا فضیلت اندازه ولګوئ چې 30 ځایه تقریبا په قرآن مجید کې دې ذکر راغلی. او کوم صحابي حضرت زید رضی الله تعالی عنه د هغه نوم چې کوم دی راغلی. د دې نه علاوه چې کوم دی نو په نور دغه کې چې کوم دی نو لکه داسې نورو زنانو تذکرې شته، خو نوم یې ذکر شوی نه دی. لکه د مریم علیه السلام ذکر راغلی واذکر فی الکتاب مریم، د دې نوم دا راغلی دی. د دې نه علاوه چې کوم دی نو د آدم علیه السلام د جوړې ذکر راغلی. د آدم علیه السلام ورسره د بیبي څنګه وایي قرآن کې وزوجک الجنه، او بیبي ستا په څه جنت کې، لیکن نوم یې تذکره هغه چې کوم دی نشته. دغه شیان د نوح علیه السلام باره کې چې کوم دی راځي امرأة نوح، لیکن نوم یې نشته. د لوط علیه السلام باره کې راځي امرأة لوط، لیکن د بیبي نوم ذکر نشته. دغه شیان قرآن کې الله بل ذکر نور د صحابه کرام یا دغه چې کوم دی ذکر تذکرې راغلي دي، لیکن نوم یې ذکر شوی نه دی. نو دې نه تاسو د دې فضیلت اندازه ولګوئ زموږ عزتمندو چې قرآن مجید کې د دې نوم راشي او پای باندې څومره ثواب میلاویږي. یعنې دا په ښه صفاتو باندې استعمال شي. دې نه علاوه چې کوم دی نو د فرعون، د حامان وغیره دې نومونه راغلي دي، لیکن د هغې چې کوم دی نو ذکر په خرابه تذکره کېږي. شیطان ذکر پکې څومره پرې راغلی، لیکن د هغې تذکره په بدو باندې کېږي، نو په هغې نه چې کوم دی دوی باندې عذاب میلاویږي او موږ له پای باندې ثواب میلاویږي. یعنې د هغې نوم په بد اخیستی کېږي او د حضرت زید رضی الله عنه یا د مریم علیه السلام نوم هغه چې کوم دی په خان داسې راوستل کېږي، نو په دې باندې موږ له ثواب میلاویږي. نو دې پکې خیروالی فضیلت ثابتېږي او دې بدوالی او بد صفت چې کوم دی نو ثابتېږي. نو مسلمانان د دې چې کوم دی نو خیال وساتي.